دویمه سپاره شپاړسم نمبر رکوع. سوره بقره دو باندې دېرشتم نمبر رکوع. دویمه سپاره شپاړسم نمبر رکوع. سوره بقره دو باندې دېرشتم نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین آیا تاون قتل اغه خلق تخرجوا چې اوتل من دیارهم د کورونو خپلنا وهم الوف او دوی په زرګونو حساب سره حذر الموت اوتل د مرګ د یاري لجاتا فقال پس او فرمایل لهم دویتا لهم الله الله دویتا موتو مړشئ ثم احیاهم دوی مرگ نه بعد بیا الله را ژوند کړل. ان الله بشک الله لذو فضل صاحب د فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نه ادا کوي. وقاتلوا فی سبیل الله الله پلار کې جهاد کوي. وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله سمیع اوریدونکی علیم علم والده. من ذا الذی سوک ته هر هغه یو کس یقرض الله چې قرض ورکي الله ته قرضا حسنا په ښایسته قرض ورکولو سره فیضاعفه له الله یې ورته زیات کي دلره اضعافا کثیره په سوچند زیاتولو سره. والله یقبض الله رزق تنګونکی دی ویبسط او رزق وسیع کوونکی دی والیه ترجعون او د طرف ته به تاسو ګرځېږئ. الم تر آیاتاون قتل الی الملئ اغو سردارانو ته من بنی اسرائیل چې بنی اسرائیل نو من بعد موسی رستو د موسی علیه السلام اذ قالوا سوخت دوی اویلی نبی جلهم خپل نبی ته ابعث لنا ملکا مونږ د پاره باچا مونږ تراولېږه نو قاتل فی سبیل الله لپاره د دې چې مونږ الله په لار کې جهاد وکړو. قال الله نبی ورته هل عسیتم آیا کتا سودا سے ونکړل ان کتب علیکم القتال کچرت تاسو باندې جهاد فرشو الله تو قاتلو بیا به تاسو جهاد نه کوئ. قالو دوی وی وما لنا مونږ لره څه چل دی الله نقاتل ادا چې مونږ جنگ نه کوو فی سبیل الله په لار د الله کې وقد اخرجنا او حال دا دی چې مونږه بار کړلی شوي یو من دیارنا لکورونو خپلونه و ابنائنا او د خپلو زامنونه فلما کتب علیهم القتال پس وخت چې دوی باندې جهاد فرض شو تولوا وګرځېدل الا مگر قلیلا منهم لک شانت خلق ثابت قدم پاته شو. والله علیم بالظالمین الله علم لري په ظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم او دوی ته د دوی نبی اوه ان الله بشک الله قد بعث لكم طالوت الله تاسو تراولېږل طالوت ملکن باچا. قالوا دوی وی ان یکونو له الملک څنګه بدای مونږ لره باچا ګرځېږي علینا په مونږ باندې ونحن او مونږه احق بالملک مونږ ډېر حق لرو د باچای منه لدنا ولم یؤتا ساعتا من المال دته خو د مال وسعت نه دی ورکړلی شوی. قال الله نبی ورته ووی ان الله بشک الله اصطفاه دی خوښ کړی دی علیکم پس تاسو باندې وزاده او دی الله زیات کړو بسطتن په کلاو کولو سره دراز کولو سره فی العلم والجسم په علم او په صورت کې. والله یعطي الله ورکوي ملکه خپل باچای من یشاء چاته چې خوښ شي والله واسع علیم الله وسعت وال علم والده. وقال لهم نبيهم اوه دوی تا نبی د دوی ان آیت ملکه بشک د باچای
د حکومت د بادشاہ ګرځېدلو نښه دا ده ان یاتیکم التابوت ادا چرا بشي تاسو خواته صندوق فیه سکینة چې په دې کې راحت سکون د من ربکم د ستاسو رب له جانبه وبقیة او بقی مما اغس ترک آل موسی و آل هارون چې پرې ښودلی دی سامان د موسی او د هارون کور والو تحملوه الملائکه فرشتو بدا صندوق را اوچت کړی وي ان فی ذلک لآیة لکم ضرور بشک په دې کې ستاسو د پاره نښې دي ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان ولئ